هاته مې لوګی کړی سپینني مې ترېنه جوړ کړلی او زه وایم دا واړه ګلمخیز او ګلالي زلمي ټول مې شاعران کړی روغاني مې ترېنه جوړ کړی. نن په نوي ژوند ریهیبلیټیشن سنټر کې د نړیوال ادبي تړون د سوري لاندې د بابا قطه عبدالرحیم روغاني په یاد کې دستورو شوه چې پکې شاعرانو د علاقې مشرانو په ګڼ شمېر تعداد کې شرکت وکړو. د نړیوال ادبي تړون چیرمین ریاض احمد حیران په خپله وینا کې دستوري ته صداشان وویل نن یو ډېر ښایسته ورځ ده، د روغاني صاحب د یادولو ورځ ده، ځکه چې اوس خو یادونه پاتې شو د روغاني صاحب. ډاکټر صاحب وویل چې حیران صاحب چېرته ونه ژاړي. ما سهار یو پوسټ کتو، وایي د ځان د مشهورتیا لپاره نن سبا شعر ووایه او ژاړه نو ډېر زر به مشهورېږي. وختي چې لمونځ وکړو ما خدای پاکه خپلې پردې راباندې راواچوي، ځکه چې دا داسې یو دور دی چې د حقیقت او د دروغو پهچان کول چې دا ډېر ګران دي. نور الله تعالی په زړونو عالم دی چې روغاني صاحب زموږ په ژوند کوم اثر پرېویستی دی. زما کورنۍ ته پته ده چې د هغه د تلو سره زما ډېر غټ نقصان هم شوی ده، زما ډېره غټه فایده هم شوې ده. د بابا په تلو زما د ټولو نه غټ نقصان دا شوی دی چې زه په ژوند کې ناامیده شوی یم. لکه بلکل هغه خواهشات، ارمانونه، هغه هر څه سره چې دي زما ختم شوي دي. بس د مرګ په تمه ژوند تېروم او فایده مې دا شوې ده چې تاسو په خدای یقین وکړئ چې د مرګ یره چې ده که نه زما زړه نه وتې ده. ځکه چې هلته دونه ښایسته ښایسته خلک دی، هلته تله ښه دي، د دې ژوند نه هغه ژوند ښه دی. ایران ادیبان راغلي د هغو ډېره زیاته شکریا ادا کوم. ریاض ایران صاحب هم ډېره شکریا ادا کوم، ځکه چې دا زما د والد صاحب د کوم 24 تاریخ چې 24 فروری دا ما ته یاده وه، خو ما یې ریاض ایران صاحب ته ځکه نه ویل چې د خپلې مسلې ډېرې زیاتې ډېر زیات مصروف یې په خپل کارونو کې، ما خاموشي اختیار کړې وه. خو ریاض ایران صاحب کې خدای خوشحاله دي چې دو ما ته کال وکړو چې په 24 فروری پروګرام دی، تاسو به راشئ. ما هم بلنه راکړه، ټولو پښتنو ته یې بلنه ورکړه. له نورو ډېره زیاته شکریا ادا کوم. که دو دا دستوره دا پروګرام نه جوړ کړی نو د روغاني صاحب په یاد کې به دا پروګرام نه وشي. د خپل بابا په یاد کې دا غزل وویم، که تاسو اجازه کړئ. ای زړګیه ستا بشي او رابشي، ای زړګیه ستا بشي او رابشي، مجاړه پخلا بشي او ستا بشي، مجاړه پخلا بشي او رابشي او رابشي. ما ته خپل امید داسې ویلي دي، ما ته خپل امید داسې ویلي دي، چېرته کې خطا بشي او رابشي، چېرته کې خطا بشي او رابشي او رابشي. زړه به ورته هم کوي د درد کیسې، زړه به ورته هم کوي د درد کیسې، درد سره اشنا بشي او رابشي، درد سره اشنا بشي او رابشي. خوب کې روغاني ته چا ویلي دي، خوب کې روغاني ته چا ویلي دي، خوب کې روغاني ته چا ویلي دي، رابشي او رابشي او رابشي، رابشي او رابشي او رابشي. دا د حیرانتیا خبره هم ده په ننني وخت کې چې نړیوال ادبي تړون او ریاض احمد حیران صاحب په دې عزت په دې درناوي ورکولو کې پکې نه کوي، ښه او بد پکې نه کوي، مرورتیا او رضامندیا پکې نه کوي،
او دې ته هم نه ګوري چې ګینې د دې کم کس ته موږ احترام ورکوو د ده دا خدمات ستایو د ده درناوی ورکوو آیا دا د نړیوال ادبي تړون رکن دی او که نه دی آیا دې ادبي تړون دا زموږ دې تړون دا دی څه ورکوي او که نه ورکوي دغې ته هم نه ګوري صرف هغه فنکار ته ګوري دغه د ادب سره مینې ته ګوري دغه شاهکار ته ګوري دغه خدمات ته ګوري او غواړي چې په خلوص سره او په ډېره مینه سره او په کچه بغیر د څه لالچ نه بغیر د څه تمې نه بغیر د څه غرض نه هغه ته درناوی وکړي او ولې چې دا دغه حق